تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق چې کله هرقل د ابو سفیان نه تپوس وکړلو او د هغه د لسو خبرو جوابونه ورکړل او بیا هرقل د هرې خبرې وجه ورته وویله چې د دې وجې نه دا پیغمبر ټیک دی، دې وجې نه دا پیغمبر ټیک دی. ابو سفیان وایي چې د هرقل کله دا خبرې واورېدله که هرقل ډېر لوی دانشور او پوهان او خپل مذهبي خلک او کوم د خانقاهونو مشرانو دا وایي دا ټول پوهان خلک هغه راغونډ کړي او په دې ټول مجلس کې خلکو دا خبرې واورېدلې او هرقل د نبي صلی الله علیه وسلم په حمایت کې خبره هم وکړله دا ټیک پیغمبر دی، حق پیغمبر دی. د ده په دې دربار کې هغه دغه شور شروع شولو او د دې شور بنیادي وجه دا وه چې هغوی خپل مذهب او خپل دین نه پرېښودلو، زموږ نوی دین نه منو او هغه مذهبي خلک وو، پوهان خلک وو، هغوی د خپل مذهب او د خپل دین حفاظت کول غوښتل. هغه ویل که دا شور موږ اوس ونه کړو دا خو د ټول خلک مسلمانېږي او د عیسایت بغرق شي. هرقل د حکمرانان هوښیار و، هرقل بیا ډېر زیات هوښیار و. هغه وویل تاسو چپ شئ چې دا مېلمانه خو وباسو که نه، دربار خلکو ته ویل دا وباسئ دا مېلمانه. ابو سفیان وایي موږ یې راویستلو، موږ یې خو را بهر راویستلو ځکه دننه هغوی ویل چې دا خو د مېلمنو مخکې دننه یو غوبل شروع شولو. بهرحال د هرقل باندې د نبي علیه السلام د خط یو لوی اثر پرېوتو، یو رعب په ټولو خلکو باندې. او ابو سفیان وایي په خپله زه په خپله هم ډېر متاثره شوم ځکه دی خو کافر و هغه وخته پورې، دی په 8م کال د هجرت باندې مسلمان شوی دی. ویل زما دا مسلماني هغه وخت نه دا د زړه شوق و د پیغمبر حقانیت دا بلکل ما باندې څرګند شوي خو د عرب جاهلیت و ناپوهتیا وه. نو ابو سفیان وایي په خپله د ډېر متاثره ومه زما خبرې بیا هرقل د زما د ټولو خبرو جوابونه دا پیغمبر حق پیغمبر دی. نو ویل موږ راویستلو موږ خو ترې راللو او دننه د هرقل سره چې دی نو لانجه خلکو شروع کړله. بهرحال هرقل خلک خاموش کړل چې دا خو بس خبره نه وه، خط راغلی و، زه سرکاري غټ سړی یم، ما ته به حکمران یم، هله به خلک خط رالیږي به دا چیزونه به کېږي دا مېلمانه و په خبره دم په منځ کې وکړه، خلک یې غلي کړل. خو هرقل په خپله د نجوم ماهر سړی و، د علم نجوم سره یې معلومولو. د علم نجوم په ذریعه باندې د تحقیق ځان سره جستجو شروع کړله او د نجوم په ذریعه باندې دا خبره د معلومه کړله چې کم خلکو سنتونه کوي که نه د هغې د وجې نه به دنیا کې یو لوی انقلاب به راځي. کم خلک سنت کوي ختنه چې ورته ویلی شي د هغې د وجې نه به په دې دنیا کې ډېر انقلاب او تبدیلي راځي. د خاصو خلکو سره مشوره وکړله چې ما ته هسې د علم نجوم په ذریعه باندې معلوم شوي ده چې یو په دنیا کې یو لویه تبدیلي د هغه خلکو د لاسه راځي چې کم خلک سنتونه کوي، ختنه کوي. نو د خپلو خلکو پوهانو ورته ویل چې مړه داسې دومره غټه خبره خو نه ده، دا سنتونه دغه هم کوي، یهودیان هم کوي ختنه چې نه لکه څنګه چې ماشومان هم به سنتو دغه شان دا کار یهودیان هم کوي. هغه ویل مړه په دنیا کې خو یهودیان ډېر لږ خلک دي ته ولې پریشانه یې او یهودیان چې زموږ حکومت یا په دنیا کې د هغې د وجې انقلاب راځي خو یهودیان ډېر لږ خلک دي په دې روم په دې علاقه کې زموږ په سلطنت کې او به یې نو څوک مړه کوو به. بهرحال د هغوی مشوره وه په دغه باندې
او يهوديان دوی په دې دوران کې رانیول شروع کړل او ځای په ځای به یهودیان وجل ځکه چې د دوی یهودیان هم د سنت مونت کوي او دا نو دوی به یهودیان بیا وجل او یهودیانو سره یو ټسل شروع کړل دوی او سرکاري طور یو پلانینګ وکړل شو چې یهودیان به مړه کېږي به مړه کوو به بهرحال دی په دې خبره مطمئن نه و بیا یو بل نجومي دوست و دی خو بادشاه یو بل ښه ماهر نجومي و هغه نه تپوس وکړلو چې هسې ما داسې یوه اندازه زده کړې ده ته وکړه که نه چې څه طریقه کار دی هغه بلکل هوبهم د ده په شانتې وکړله خو ده ته یې وویل چې ګوره چې هغه کم خلک سنتونه به کوي ګورې هغه د روم خلک نه دي هغه د یوروپ او سپین خلک نه دي هغه د عربو خلک دي هغه ورته دومره زیات وویلو یا چې تا کم شی کتلی دی زه دا خبره کوم چې دا خلک به د عربو خلک دي او بیا دا چې چا خط راوړی و که نه نو دی په خپله وایي دا کلبي په خپله ویلو چې بیا یې زه راونیولم او باقاعده سرکاري طور زه پولیسو ته حواله کړم او زما یې تالاشي واغستله او زه خو په خبر نه پوهېږم ما ولې تالاشي کوي او زما تالاشي چې واغستلی شوله نو عربو به هم سنتونه کول به بیا یې زه یې وکتله په پولیسو رپورټ یې ورکړلو نو هرقل په دې خبره پوه شو چې دا په دنیا کې کم لوی انقلاب او تبدیلي را روانه ده هغه د نبي صلی الله علیه وسلم په لاس باندې دی دا خبره چې که تحقیق وکړی شلو دا چې کوم چا خط وړی د نبی علیه السلام کوم سفیر و د ده په ذریعه باندې بیا هغوی ده ته یې څه ونه ویلو بس د ده بدن تلاشي واغستله د سنت دی که ناسنت دی عیسایان چې دی دا کار نه کوي د عیسایانو په دغه کې د سنتونه نشته دی هغوی نه کوي اگر چې دا د ټولو پیغمبرانو یو فطرتي خبره ده او زموږ په دې وطن کې هم داسې علاقې شته دی چې هغو د دې خبرو اهتمام نه کوي چې هغه ماشوم سنت کړي حالانکې ډاکټري لحاظ سره هم دا خبره ده چې د ماشوم سنت او ختنه زر پکار ده یعنې د اوومه ورځ باندې د ماشوم چې ختنه وشي ښه خبره به وي په اوومه ورځ باندې وله نوم کېښودلی شي په اوومه ورځ باندې عقیقه وشي په اوومه ورځ د ماشوم ختنه وشي په اوومه ورځ د ماشوم سرکلی وشي سر هم ورته وخروي دا د ماشوم دپاره د صحت په لحاظ سره هم ډېر اهمه خبره ده بهرحال هغه ځان له موضوع ده نو د دې سفیر دا تالاشۍ نه پس هرقل وویل چې خدا د نبي صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې په دنیا کې انقلاب راځي او د نجومو د علم کله ټیک کېږي او کله خراب کېږي دا اندازې وي هرقل داسې وکړل چې دا ټول پوهان خلک یې بیا راوغوښتل او د ټولو خلکو ته دا چې کوم د پارلمنټ خلک وو عیسایانو مشران پادریانو دا خلک یې بیا راوغوښتل او دوی ته یې وویل چې زه د خپل علم مطابق خبره کوم ما مخکې م تاسو ته خبره کړې وه تاسو زما سره شور وکړلو او زه تاسو ته بیا یوه خبره کومه چې داسې به وکړو چې د پیغمبر باندې به ایمان راوړو او د دې سړي د لاسه به د دنیا کې انقلاب را روان دی او دا پیغمبر حق پیغمبر دی او په ده باندې به ایمان راوړو ده چې دا خلک راوغوښتل خپل دربار ته بلکل دا ټول دربار یې بلکل داسې ډک او دی ورته داسې د بهر نه بادشاه و خپل تخت دی و د هغه تخت باندې ورته کړکۍ باندې راواوښتلو دا ډېر پورته و د هغوی نه او خلکو ته یې تقریر په داسې انداز وکړو چېرې مسلمانېږو هرقل بلکل کلک او پخه اراده کړې وه چې زه د حکومت ځان سره شامل کړم چې حکومت رانه لعنت شي او الناس علی دین ملوکهم خلک د بادشاه په دین بیا نو د هغه خواهش هم دا و چېرې بس ما سره به خلک به لاړ شي مسلمانان به شي هرقل چې کله خلکو ته دا خبره وکړله نو خلکو منډې کړې دروازو ته چې موږ خپل دین نه پرېږدو او دا مونږ دومره معنا په خپل دین باندې عمل کړی په دین عیسوي باندې په حق باندې یو او دا هرقل ته خو اندازه وشوله چې حکومت رانه ځي او په خلکو مې خبرې غلط اثر وکړلو خلکو ته یې ودرېږئ ویل ما تاسو معلومولی تاسو ګورم تاسو په خپل دین څومره کلک خلک یې ویل آفرین او شاباس تاسو په خپل دین باندې کلک خلک یې او سوال نه پیدا کېږي
چې موږ د یو عرب سړي د خبرې ومنو او متذبذب شلو. بس د خپل حکومت او د اقتدار د بچوالي په چکر کې پروتو چې ایمان یې وبایللو. یعنې د ایمان د لوی تاوان سزا د هغه لپاره ډېر لوی تاوان و. د دومره پوهه او د دومره سمج او د دومره دلایلو په خپله وی ټولو خبرو پوهه دی. دوان علومو ورته وویلو چې کوم د ده کتابي علم و او چې کوم د ده نه د نجوم علم و او بیا چې کوم د ده نور معلوماتو د ملګرو په ذریعه باندې دا ټول معلومات درست معلوماتو. په اقتدار ډېر خراب شی دی دا چې کوم خلک په اقتدار کې پاتې کېږي په مشرۍ کې هغه دپاره بیا مرګ قبلی خو اقتدار نه پرېږدي بیا. او دا خو په هغه زمانه کې داسې جمهوري حکومتونه داسې نه و چې هلکه 15 کاله حکومت ته ووټونه به کېږي بیا بل راځي. نه د هلته داسې تسلسلو په حکومتونو کې 50 کاله او 100 کاله او 40 کاله او 30 کاله به یو سړي حکومت کو چې مړ به شو بیا بل راتللو. ځکه د هرقل نه چې دی وروسته بیا پسې هم بچي راغلی دي بیا. دا د حکومتونو سلسله چې دی نو هرقل بس وښودلو او د خپل حکومت د بچاو دپاره خاموش پاتې شولو. خو یو کار یې وکړلو، سرکاري اډر یې وکړلو، ویل چې د نبي صلی الله علیه وسلم کوم خط راغلی دی که نه دا په اعلی ریخمو کې بند کوي. ویل څومره اعلی شیز وي او ریخمو والا کور او کسی ورته جوړ کړلو او د نبی علیه السلام خط محفوظ کړلو. نو بیا د سیرت نگارو وینا داره د هرقل حکومت الله پاک د 2 وجو نه ولا طول ورکړلو. بیا یو خو د نبي صلی الله علیه وسلم د خط ډېر لوی قدر وکړلو او د نبی علیه السلام دا خط په خپل هم یو برکت والا خبره وه. او دویمه ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم ته به تحفې او تحایف لیږلي دي او د دوی دا خط چې و که نه دا خط به بیا په وصیت دا هرقل چې کله مړ کېدلو د ده زوی بادشاه کېدلو نو د زوی ته وویلو چې بچیه دا خط ګونه دن خراب کړی دا به سره محفوظ دا ډېر لوی برکتي شیز دی. ویل نو دا ابن حجر اسقلاني غالبا د ده وینا ده او که دی زما استاذ دی دا مشهور علما تېر شوي دي دوی زما استاذ بیا د روم دی علاقې ته تللی و او په 8مه صدۍ کې په 800 کاله شوي وو د نبي صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د رحلت چې په هغه صدۍ کې د روم په د بادشاهانو کې د نوسو کړوسو کې یو بادشاه و. ویل د هغه سره د علماو ملاقات و. ویل هغه خپل درباري ته ویل چې پلانکي ځای نه بکس راوړه او هغه بکس یې راوړلو هغه یې کولاو کړلو او هغې نه د نبي علیه السلام حق خط راویستلو چې کوم هرقل محفوظ کړی و په ریخمو کې بند او ابن حجر اسقلاني وایي چې دومره وه چې په دې خط کې لږ زوړ شوی و ځکه 800 کاله پې تېر شوي لږ معمولي غوندې فرقونه راغلي او ویل هغه د روم د بادشاه د هرقل په دې کړوسو کې هغه چې کوم بادشاه و هغه وویلو چې زموږ ته دا وصیت دی هرقل نه دا وصیت را روان دی د دې خط حفاظت به کوئ حکومت به کوئ په رومیانو باندې. یو دا هرقل دا هوښیارتیا وکړله د نبی علیه السلام خط یې چې دی ډېر په قدر او په احترام باندې هسې وګورئ چې نو اندازه وکئ چې الله پاک د هغې سړي هم څه نه څه خیال ساتلی دی چې کوم خلکو د نبی علیه السلام د خط خیال ساتلی دی. نو که یو سړی د نبی علیه السلام باندې ایمان دی او د نبی علیه السلام پیروکار دی او د نبی علیه السلام په سنتو باندې عمل کوي هغه سره به الله پاک څومره لوی قدر او احترام به وله ورکوي. یعنې موږ به الله پاک ډېر لوی اجر راکوي به ولې موږ د نبی علیه السلام امتیانو په هغه ایمان راوړی دی او دویم دا ده چې د نبی علیه السلام د سنتو پیروکار یو موږ د نبی علیه السلام د هر سنت کوشش کوو موږ چې موږ اهتمام وکړو د هغې قدر وکړو د هغې احترام وکړو. بهرحال د هرقل بادشاه ختم محفوظ کړلو بل طرف ته دا کلبي بیا راوغوښتلو او دله ډېر لوی تحفې دله په خپله انعام هم ورکړلو. د نبی علیه السلام چې کوم سفیر و دله غټ انعام هغه ورکړلو او نبی علیه السلام له تحفې تحایف راولېږل. بهرحال دی چې په لاره باندې راتللو نو یو علاقه داسې راغله لکه د روم خو مکې مدینې منورې ډېر زیات لرې و
چې کله دی واپس راتلو دا سفیر نو جوزام یو قبیله وه چې کله هغې طرف ته راغی نو هغوی ډاکوان او خلک پسې راووتلو په ده نه هر څه واغستل او په دې جوزام خلکو کې ځینې خلک مسلمانان هم او مسلمانان د دې سفیر په حمایت کې راووتل او دې خلاص کړلو هغوی ته هر څه واغستل او په ډېر تېښته باندې دا سفیر راغی دې کور ته راغی نبی علیه اسلام ته راغی د الله رسول د هرقل نه خودیس رالم او ډېر تحفې تحایف او مال دولت یې راکړی و بلانکۍ قبیلې راونیولم بس مړ کول یې مار سې رانه واغستل و ډېر تېښته ترې رالم نبی علیه اسلام فورا اډر وکړلو او د زید په قیادت کې د 500 کسانو مجاهدینو اعلان وکړي شا به کوي په لاره باندې شوکې کوي او دا خو دلته خو زموږ حکومت دی دا د عربو ځمکې وې دلته ویل بل څوک داسې کارونه ولي کوي او فورا یې په هغوی پسې خلک ولېږل او د هغه محاصره وکړه او ډېر خلک په هغې کې مړه شولو او ډېر ماشومان او زنانه یې ترې راویستلې 1000 یې تیوخان راویستل 15 یې ګډې چیلې راویستلې ډېر لوی مالي غنیمت ترې راغی د جوزام خلک یو وفد راغی هغه د مسلمانانو و هغه د الله رسوله چې کوم ماشومان زنانه راویستلی مسلمانان دي زموږ بچي دي زنانه دي او ویل چې 1000 کوم خان راویست دا هم زموږ دي مسلمانانو دي دا چیلې هم زموږ د 15000 نبی صلی الله علیه وسلم ته واپس کړلې ویل موږ سره پیسو دپاره خو دا کار نه کوو خو زموږ یو ځای کې سلطنت او خلافت وي هلته به خلک غلاګانې کوي شوکې به کوي داسې نبی علیه السلام د هغوی ته هغه ټول شیونه به یې صحابو ته واپس کوي هغه هر څه یې ورته واپس کړل او د هغه نورو قبیلې نه هغې چې دی د هغه علاقې نه بدر کړل او څه خلک پکې مړه شوي هم زیات تور دا د هرقل د بادشاه چې کم خط و د هغې کم پس منظر و د نبی صلی الله علیه وسلم د خطوطو دا تقریبا 4 خط دی چې زه ویمه نور خطونه نبی علیه السلام بادشاهانو ته بحرین بادشاه ته به خط لیږلی دی او د هغې هم ډېر ښه اثرات دي دا کامیابي د نبی علیه السلام د صلح حدیبیې نه پس راغله چې عمر ته یې ویلي عمره لږ صبر وکئ او دې نه پس به انشاءالله په مسلمانانو باندې ښه حالات را روان دي د دې واقعاتو د دې سیرتو د دې خبرې موږ ځکه تذکره کوو چې موږ ته لږ اندازه وشي چې نبی علیه السلام په کومه طریقه باندې د دعوت کار کړی دی کومه طریقې خپله کړې وه چې هغه اسلام یې خور کړی دی صحابو کومه طریقه باندې د نبی علیه السلام مدد کړی دی چې مسلمانان په حقه طریقه باندې په دنیا کې د دین کار وکړي د دین اثرات به بیا څرګندېږي به نبی علیه السلام د حکومتونو قابو کوالی ځکه کوشش کولو چې بادشاهان مسلمانان شي ځکه الناس علی دین ملوک کې خلک به بادشاه پسې ځي چې بادشاه صحیح مسلمان او حکمران شولو خلک به په هغه طریقې پسې ځي او بادشاه به خلکو ته د دین اشاعت به کوي په وطن کې به اسلامي احکامات بړاویږي د هغې په نتیجه کې په معاشره کې او په ملکونو په دنیا کې به د دین غلبه راځي به نو د دې نبی علیه السلام د دې دعوت یو اهمه خبره ده د دنیا بادشاهان چې اسلام طرف ته راشي او هغه یا اسلامي خلیفه راشي په دنیا کې به زر دینی اثرات بیا څرګندېږي به او که دغه شان په دنیا کې فساق او فجار د بېدینو حکمراني وي هغه بادشاهان وي بس په دنیا کې به د دین اثرات بیا کمیږي به